حرام دي. پروردگار عالم سٹارٹ 24 آیات کې دا شی خسته ده چې تاسو باندې شوهردار خواتینو سره نکاح کول حرام ده. هغه خاتون چې الریډي هغه شادي شده ده نکاح شوی ده هغه سره تا باندې نکاح کول حرام ده. او که ټول صورت ناظرین دی هغه متوجه شي سوا ده الا ما ملکت ایمانکم هغه خواتین هغه سره تاسو سره نکاح کول صحیح ده هغه تو ملکه تو اختیار کړي. مطلب هغه زمانه کې بده شو چې کفار خواتین به ځکه لکات شول بیا په کفار یو مسله وا دا جلال الدین سیوطی خپل تفسیر کې دا جمله ذکر کړي دوری منصور هغه تفسیر دا جمله ذکر کړي چې هغه یې تو کفارو طریقه کار دا شوی چې کومه خاتون چې کله کېد شولې هغه ویل دوی مو غیرت برداشت نه کوي دوی ما ازدواج نه خلیش ولا او حکم شریعه مو راستاله چې کله ایری خاتون میړه کافر ته او دا مسلمان شو هغه اتوماتیکلی نکاح چش ولو باطل شولو. مطلب دا دی پروردگار یې تاسو باندې شوهردار او خلک سره نکاح کوله حرام ده. هغه خدي چې تا ملکات کې دي هغه ټول لپاره جایز دي او پروردگار عالم تاسو باندې واجب ګرځولي دي چې تاسو هغه خواتین چې هغه ته په کار دي تاسو پاک دمنه زری سره هغه ته نږدې شوي تاسو ذهن کې د ګناه ولا شک نه بلکې پاکي زګر دي شرط وي دي طریقې سره هغه ته نږدې شو غیر مصافحین په کار د زنا یا بدکارۍ د نیت ذهن کې نه هغه نوسته اصل مغز متن څو شروع کیږي هغه ده پروردگار عالم واضح الفاظو کې د سوره مبارکه النساء 24 آیات کی گزارش کړی دی چې هغه خاتین چې هغه سره تا متعه وکړه فمس تمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن فریضه. پروردگار قدوس د آیه مجیده کې چې کومي خاتون سره تا متعه وکړه متعه حوالی سره ذکر کوم چې متعه چې ده که صرف نن ولا مثلا د نشست کې نشو خو کبه سبل زندگی می لاشه تاسو سره ټایم مو خیر زرو بیا تاسو شم ډیټیل بیا کې بیان کوم. اوس پروردگار عالم دا شی چې تاسو کې به خاتون سره متعه وکړه تو باندې واجب چې ده فاتوهن اجورهن فریضه تو باندې واجب دا چې هغه خاتون لپاره ته چې ور کی حق مہر ور کی هغه کوم مہر ده تو باندې فریضه شوره چې دوه دیتا ور کی. بیا پروردگار عالم ډیر کله وضاحت مختیا کړي ولا جناح علیکم فيما ترزیتم به من بعد الفریضه او که تو باندې کوم واجب مہر ده هغه تو هغه عطا کړو که خپل مانځ کې تاسو مثلا ډیبیټ وکړو کام زیات هیڅ پال پروردگار عالم نه کی مہر کی معلوم کوئی هغه نه بعد که تاسو خپل مانځ کې نه څه مہر زیات ده یا مہر کم ده هغه تاسو خپل مانځ کې کولای شئ. ان الله کان علیما حکیما او پروردگار عالم هر یو شی کې حکمت ده دا ټول دا جمله کمال ده که پروردگار عالم شادي شده خواتین سره نکاح بند کړي ده د کیا حکمت الهی ده. پروردگار عالم هغه خواتین چې هغه کفارو نه راغلي دي هغه نه آزاد شولي هغه ته خپل خاتون ذکر نه کوي خدای دی هغه ته پکار دی ته هغه شی حق ورکړل که څه خل ته حق پکار دی یو تان خپل خزه تیر کوي هغه شولو دویم پوینټ دریم پوینټ د کې دا شولو چې پکار د خدای یو دلته خدشه ظاهره کړی دی هغه خاتون پکار د هغه ته سپک نظیر ونه شي که زه صاحب الفاظ کې وایم چې د سینې څخه ته هر یو تن ګندا نظیر توسه دی بلکې د سیده چې خو یو مالک دی هغه چې کمیزه دی هغه چې وینځه دی پکار دی صرف مغه یغه اختیار کې دی چې هغه پکار دی ته چې وکی هغه شی نظیر وکیل څنګه یو انسان خپل خاتون ته ذکر کوي خو شر داد چې هغه وخت کې تو ته پکار دی هغه ته حق مہر واجب دی چې کله ته ورکی پروردگار عالم یې واضح الفاظ کې دا خبره کړې ده. دغه پوری ایدی آیات ظاهری ترجمه شول مانځ کې وا جمله راځي متعه که ډیر خال قربان دي دا وضاحت کوي چې متعه لفظي ترجمه چي ده دا لږ زبر د سیم ایکسترا زیاته ده. مثلا مسره ډیر د سی ورډ نو یاشته قران مجید کې مثلا لفظ الصلاه لفظ حج صحیح ده دین علاوه بل لفظ مسره مثلا مليږي ډیر څه الفاظ دي حج او حج خو ډیر ستر یو پریکټیس ته زبر د سیم چې محشر یو ټریننګ نه حج ده مفتی کې یو لفظ استعمال کو لفظ حج که حج لفظی معنی راخلی هغه زیاته ده بلکې هغه مفهوم راخلی بیانی همداشه لفظی النکاح اوس نکاح اصل کې د دوره زیات معنی دی موس عربی قاموس لغات کې لیدل هغه نری باران ته ای هغه دوره دھیمی وریږي چې هغه لاندې په کور ده هغه فاصل هغه جذب یا کی او کنټرول کیا شي هغه یو پاکیزه نسل راشي فاصل پاکیزه شي دی وجه نه لفظ نکاح ته هغه لفظ استعمال کړي چې په کور ده دی مانس کې د طرفینو طرف نه دوره نرمي وي طغیان نه وي تشدد نه وي اتحاد پسندی نه وي کدا شي بیا امید یا وستی تو رستانه سلیا پاکیزه راچی او رستا افا سلیا اوس پاکیزه راچی لہذا لفظ متعبون دی غور کول نه زیات ضروری ده چې په کار ده د لفظ صلات زری سره انسان دور استل غاجی ذکر وکړو یو الموز نه بلکې 51 رکعت نوافل ټولو کې راغل یو دین الله چوره المنزونه تو ذهن کې رسی هغه ټول یو لفظ صلات نه دور استل کون
ذهن ته راځي همدې شان سره لفظ حج نه دور استر عمل کله ذهن ته راتلای شي لہذا متعه بعینه که لفظ نکاح نه اتا کوم هغه د دوو د یو مرد او د یو خاتون چې کومه ریلیشن دی هغه ذهن ته راځي متعه یعنی که ډایرکټ مونږ مفهوم راخلو هغه دا شی دی چې یو هغه ریلیشن چې هغه وجه نه یو خاتون او یو سړی خپل مانځو کې ښځه او میړه وګرځي دې منځ کې گزارشات ډیر زیات دي تفسیر کبیر د ایمو اهل سنت برادرانو یو مضبوط ترین تفسیر دی زبردست چې جلال الدین سیوطی کوم تفسیر دی تفسیر اغنا بعد تفسیر فخر الدین رازی یعنی دا تفسیر اهل سنت برادرانو کې ډیر معتبر دی هغه دی حواله سره دا شی گزارش کوي چې د جلال د جناب فخر الدین رازی تفسیر دی سوره مبارکه النساء د 24ویں آیات ضمن کې جناب فخر الدین رازی ایت خلیفہ دوم رضی الله تعالی عنہ متحرم کړل حقیقت دا شی دی چې پروردگار عالم حکم دا یقیني وو اور اچته دا حق نشته دی چې حکم الهی هغه کې رد و بدل دا د جناب فخر الدین رازی کامنٹ دی بلکې سټیټمنټ دی دی حواله سره دی آیات زیر نظر چې اچته دا حق نشته ایون یو سره مبارکه د مو ذهن کې اوس نشته غزي سمیا خبره کوله چې اے محمد دا دین ما دی امام محمد یا کده دین کې خپل مرزه سره رد و بدل وکي کنه زه خپل محمد دربا د سونه کار تو لہذا یو پیغمبر خدا چې هغه د دین ټولو کې غوړ ریپرزنټیټیو دی هغه ته دا حق نشته چې دین کې خپل طرفه څخه ایډیټینګ وکي او څه وکي کله دا متعه د رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم دور کې یو حکم شرعي حیثیت لرل هغه خواتین دا بیا ذکر وکوم بیا اوس دی خبرې سي او بیا هیڅ چاته دا حق نشته چې حکم رسول الله او حکم پروردگار عالم کې هغه ایډیټینګ وکي او هغه چې کې هغه حرام وکي لہذا د اهل سنت برادران دی باندې مو سره ډیر بارکو کې مختلفو ځایو کې مفتیانو سره ډیر ځله ډیبیټ ورباندې شوی دی او هغه د شي قایل و چې واقعا رسول اکرم دور کې دین خلیفہ تو اول چې کوم دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه دور کې خو کله جناب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغلو هغه متعه چیک کړل حرام کړل دیو جنا روایتو کې مسله را جمله می لېږي کچېره خلیفہ دوم دی باندې د حرمت حکم نه ویل غل شقی القلب کاس نه علاوه بلې یو تنیا زنا مرتکب بناو شي چون کې پروردگار عالم یو دروغ پر سیټ اپ جوړ کړي اوس متعه ضرورت چې مشتوش پلو دا قابل توجه خبره ده ضرورت ویلې ده آیا حکم شرعي ویل جوړ شول اوس د سیده معاشره کې هر خل تماشرای ځنه ډیر ستر ذهن والا معاشرای ځنه ډیر کنجسټډ سوچ والا خلک مثال کے طور پر ہندوستان یا بنگلہ دیش طرف ته ولګ ډیر پاکستان طرف ته دا شي چې هغه خاتون چې هغه میړ مړ شي هغه خاتون چې هغه میړ مړ شي خپل خونی کې ځنه کسانو ته وړو کې نظیر کوي چې تاسو پیرای نو یا ځنه کسان هغه خاتون چې هغه طلاق شي ځنه څه وجوهات او ځنه هغه طلاق شي هغه خاتون بیا معاشره کې بوسه مو ته خپل معاشره کې سترګې وړو هغه شي کادر نه ویل کڅنګ یو خلته یوي خاتون کادر تو لہذا پروردگار عالم آریو خاتون د پاره دا شرط نه دي چې آریو خاتون سره ته متعاوکی اول حکم شریعت سترګې وغړي په کور داده اول شرط ده کوماری جلکه سره یو صورت کې متانه مگر دار چې هغه پلار ته اجازه کوي پلار ته اجازه ده هغه متعه ټیک ټاک زبردست وایم چې یو شرعي نکاح لري پروردگار عالم طرف نه او بلکې زبردست وایم د تیز ترین دور کې یو بهترین سیستم یا اندازه ده چې یو انسان په کور داده ایوي خاتون سره لږ ټیمه پورې مثلا هغه نکاح وکي هغه خپل ځان وکړي چې زه د ایڈجسټ کېږم کنه د کېږم او که هغه خپل مانځو کې ایڈجسټ شي ویل هغه نکاح دائم طرف ته وړي چې زه تاسو سره عمر بر ژوندۍ تیرول شم لیټ سپوز هغه خپل مانځو کې ژوندۍ نشي تیرول هغه خپل ځان لپاره یو مخصوص مثلا یو کال بعد زتونه بلیګم لہذا نه تاسو او نه مو څه خو کې شرایط اخرم اول خبره دا دی چې وی پیغله جل کې سره یو صورت سره متعا نکی یو صورتو کې صرف تعالی چې پلار اجازه کا پلار نه بیا د نکاح شرط ده دادا نه دادا شرط ده کاغه بیا پلار مرد ده یا دادا یا نشته ده نکاح نشته ده اخ صورت کې هغه خزه کا رشیده ده رشیده مطلب ده خپل خپل بد تمیز او سره ټول اختیار ده خپل ژوندۍ خپل عملی کې ده اخ صورت کې فبها وگرنه یو صورت کې کوماری جن کې سره متعا جایز نه دویم صورت ده متعا کوم خواتینو د پاره ده دینه سوء استفاده خستله نه په کار متعا صرف هغه خاتون چې طلاق شوی ده دویمه چې ده هغه خاتون چې هغه میړه وفات شوی ده اوس میړه وفات شوی ده هغه نن سبا دور کې چوک یو جوان کس هغه سره مثلا واده نشي کولای یو نو سره کوي یو هغه پسند نه کوي چې هغه څنګه وي د خاتون سره واده کوم چې هغه یو دې میړه وفات شوی ده یو مثلا هغه استعمال شوی ده یو مثلا مختلفه وجوهات نو پروردگار عالم هغه خلکو لحاظ ساتلې لپاره
هغه خواتینو لحاظ سره چون که هغه نفس لري، هغه خواهشات لري، یا هغه زندگی ضرورت دي. دا ظاهره خبره د پروردگار عالم طرف نه هر انسان کې یو سیستم دی هغه په کور ده شهوت د خدای طرف نه یو نظام دی چې کله مثلا هغه وی طریقې سره پرانه شي کوي او پرمننت یا چوب سره نشي ود کوله نو د پروردگار عالم یو سیستم جوړ کړی چې هغه ته نکاح موقت نه وي. دا شي نه دي ته چوک غلط نظیر ما کوي چې چوک وایي چې متعاوش ولا بیا بل کاس بالکل یا نه دی حکم شریع وس وره کته سره متعاوق لا ایوی خاتون سره متعاوش ولا زبردست ټایم بلکې متعی ته بلغ دا شی استعمال کوم نکاح موقت یو مخصوص ټایم پورې تاسو سره نکاح وتړلو هغه خاتون اول شرط ده نکاح واجب ده ته سره نکاح کوي. دویم شرط ده هغه خاتون سره مہر واجب ده لکه څنګه دایمي نکاح کې مہر واجب ده نشان سره مہر واجب ده ته بیا تیار کوي. بل عجيبه یغه خاتون او ټول لوازمات لکه څنګه یعنی مکمل نکاح کې تو باندې واجب دی خاتون او ټول لوازمات تو باندې چي دي واجب ها دین علاوه ټول لوازمات تو باندې واجب دي. تو سره یو ټایم د پاره مثلا متیا وتړل نکاح دو سره وتړلو هغه خاتون کې ته عدت ختم شو مثلا تو یې خځې سره یو کال د پاره نکاح وشو هغه ټایم د ختم شو اوس هغه خاتون بیا 45 ورځې کم سي کم هغه بل سړي سره نکاح نشي کولای چې هغه ته عدت کړي لکه څنګه نکاح دایمي دی کا دایمي نکاح کې یو خدای چا سره نکاح وشي خدا نه خواسته هغه طلاق وشول هغه طلاق ولا عدت صورت 3 مهینه 10 دن هغه 3 مهینه 10 دن کې هغه خاتون بل چا سره واده نشي کولای دا عدت ټایم دی نشان سره نکاح غیر موقت هغه ته عام الفاظو کې متعه یا صيغه نه ویل شي هغه خاتون بیا کم سے کم 45 ورځې کې هغه بل یو فرد سره نکاح نشي تړلی. تو لہذا کا دغه خبره طلب چوبره ته غور وچی نغب زبیا ټول شکر گزار شم. سوره مبارکه المؤمنون قرآن مجید 23 سوره ده 118 آیاتو باندې ټول مشتمل سوره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای چی یو جواب نگزی څار ټول خلق د پاره کده ته متوجی شي زویم ته اصلاح کوشي ټول قد افلح المؤمنون. خدای قدوس یی مؤمنانو د پاره فلاح ده کامیابی ده. کوم دي مؤمنین الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه خالق څه وای المنځ کې خشیت الهی واجب نه هغه مغموم کیږي یا مثلا هغه خشیت سره خدای ته پیش کیږي. او بل مؤمنان چوکتي والذین هم عن لغو معرضون مؤمنان هغه خالق بل تعریف داله څه وای فضول خبرونه خپل ځنونه ساتي لغو نه کوي. والذین هم للزکات فاعلون مؤمن بل تعریف داله څه هغه بقاعدګۍ سره زکات ول کوي. بل والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنانو بل تعریف داده مرد وی که مؤنث وی که مذکر وی هغه بل تعریف داده چې هغه خپل شرمګاه حفاظت کوي الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. دا قابل توجه جمله ده دا مؤمنانو کې دا ټول صفاتونه دي هغه دغه خپل ځنونه ساتي هغه خپل شرمګاه حفاظت کوي. خو هغه مؤمن ته د چا دپاره اجازه شته چې هغه مثلا هغوی په مخ کې دغه شی کولی شي خپل خاتون سره. دویمه جمله چې ده الا ما ملکت ایمانهم هغه خاتون چې هغه دین اختیار کړي مثلا هغه ته وینځه ده هغه ته اختیار کړي هغه ته خپل خاتون غوندې کې لکه څنګه یو قرآن حکم دی چې ته حدیث یا روایت ده نه قرآن یې یو ښځه ده چې هغه سره ته دا شی ریلیشن ساتلی شي یو هغه خاتون چې هغه ته اختیار کړي ته وینځه ده هغه سره کچھ قرآن سی فإنهم غیر ملومین او دا تاسو لپاره قابل ملامت یا نه دی. یعنی زه به دغه جواب نگزی تاسو لپاره دغه ځکه رایس کوم که چوک نه فایده واخلي خو ډېره زیاته ښه خبره ده. څه قرآن مجید کې موږ سره داسې خواتین یاشته دي چې هغه سره بغیر نکاح انسان ښځه جوړولی شي. مو قرآن آیات ویله که نه یعنی بغیر نکاح هغه خاتون انسان خپله ښځه جوړولی شي. سوره مبارکه مؤمنون اول نه واخله 5 آیاته پورې چې کله یوه ښځه بغیر نکاح تا سره خاتون یې تا یوه ښځه جوړېدلی شي ازدواج زندګي هغه دپاره شرایط یاده دي که هغه بیا تا ام ولد جوړه شوه هغه بیا نورې هغه عظمت زیات شول چې کله هغې نه د بچی وشول. خو لنډه خبره په دې که قرآن روسي یوه خاتون بغیر نکاح هغه ته هغه سره ازدواج زندګي تېرولی شي اور متعه خو ټیک ټاک نکاح دی متعه ټیک ټاک نکاح دی. لهذا دې کې منځ کې تاسو څخه ته کوېسچنې کول هغه کولی شي خو دغه تاسو ویلی شئ چې یوه خاتون بغیر نکاح څه کله هغې ته ښځه جوړېدلی شي نو متعه خو ټیک ټاک نکاح دی. ټیک ټاک هغه دپاره مهر یا شته دی
هغه د پوره وخت معین شونه او کی زوري دي او خپل مانځو کې ایڈجسټمنټ وشولو او عمر با هغه نکاح ابدي د پوره منتقل کېدل شي چې عمر با یو خوشګواره ژوندۍ به تیر کړي خپل مانځو کې ایڈجسټمنټ نه وشو ماشاءالله اوس دا کوم د مودې ولا ټاپک دی اکثر دا زه دا وایم غلطه بنوي چې کدي شي تشریح کوم دی نیگیټیو منفي تشریح شعر او خلک دین او ریاست دي چې دی باندې تاسو بالکل نه بیان شي او دویمه خبره دا ده چې یو قواعد تشریح غلط شعر چونکه تو ذکر بنگلاديش انډیا وکړو هغه د خپل حالات معاشرتي لکه موږ پاکستان کې به خاص کړو پښتنو معاشري کې لکه د شي کې د پښتو کوم یو ټکی اوس پاو د پښتو وجنه د شي نه خلک لګ اوریا دی او باندې غني نو لاته باندې ګاندي جواب زه استاد ته سوال شکل کې ډیر کم امیر المؤمنین یو جمله دی واده سي زمانہ بروشي څه خالق تو برای باندې فخر کوي او گناه باندې بشرمي نه برای باندې به فخر کوي او نیک کار باندې بشرمي او کدا غشي نه دا یو انسان دی چې هغه قدم په قدم باندې هغه گناه کوي کغه د پر خدای دا شي سیستم په تحت وي صورت زبردست طریقه اوس لکه بیګا ذکر وشو چې لکه اسلام څه کوم دی محسوس محدودی طبقه پر یا خاص طبقه پر نه ده لکه دی کې امیر ده غریب ده انپړه ده عالم ده هر کار اوس کا یو کاردار څنګه خپل مقصد ته نه خالي یو حدیث نه یو آیات نه خپل مقصد وخی لکه خپل نظریه بل باندې لکه مسلمان ته غواړي چې نه سوء استفاده خلکو کې مثلا دا یو ګناه د پاره لکه اوس یو اسلامي ملک فرض کا پاکستان دی یو اسلامي ملکونه دی چې فرض کا د اسلامي ماحول دی المنشتا دی ازون کیږي یو اسلامي ماحول دی عید المنش کیږي عید منو کیږي نور اسلامي تهوار کیږي یو غیر مسلم ممالک دی ساعت ډېر د سیمو ملکونه و د سیزه وای مذهب نه یا دین نه وای بالکل اوریال ور دي لکه دې حالاتو کې به یو ځوان د پر ډېر مشکل دی هغه څه واسانه لري لکه زه ته دا مثال درکوم فرض کړه لکه استرالیا کې دی یا یورپ کې دی هغه د ځینې اوریا دي خپلو زنانه اوریا دي هغه د پر ډېر مشکل دي او اسلام دغه د دې لپاره لکه دا ټاپک څه کوم نه مون تاسو اوسه شروع کړی دی کدین ځان پوي کې دین استفاده وکړي ان شاء الله ډېر ښه اصل کې د سیده کنه نکاح واده کوم کنه څه زبردست ایڈوانټیج دی مو دین مبین کې اوس یو نکاح دایمي دی او ابد الابد کوم نکاح دی کنه هغه ته پکور داد کلمګو سره ورته صحیح دی کنه او د کوم نکاح موقت شو چې د موسیقه یا متعیای دات اهل کتاب کافرین سره کولای شي مثلا یو عیسائی خاتون دی هغه سره ته دایمي نکاح نشي کولای خو هغه سره ته دا نکاح موقت صيغه یا متعیای او د ټیک ټاک اجازه دی هغه مثلا ګناه نه لباس کیږي خو هغه شرط دا دی هغه خاتون څوره ټیم پورې تاسو سره نکاح وتړلو هغه د ټیک ټاک خزه دی صحیح دی هغه ته خزه دی یا ټول لازمات یا ته باندې واجب دي یا هغه مہر ورکول ته باندې واجب دی او هغه تو څه کله عیدات دوران دی عیدات دوران کې هغه خاتون څوره خرچه دی هغه ته باندې ټیک ټاک واجب به حاصل کڅنګ خپل هغه خزي ته کوم حق حاصل دی دین مبین کې مطیع ولا خزي ته هغه شي حق حاصل دی دینه په کار دی انسان سو استفاده نه کوي او سی یو سوال بیا پیدا کیږي په ټول اهل کتاب اوس کا یو کاسته یو مطلب مذهب نو ریاض یو مذهبانه مجوزینه نه مني د سیستم مسلې د سی کنډیشن کې هغه کوم شي چلو سره صحیح نه دی خاتون سره هغه بالکل یا کمیونست هغه سره یو مذهب کایل نه دی مثلا اهل کتاب ولا مذهب سره هغه تعلق نشته دی هغه سره شریعت کې نکاح تعالی دی نه چې هغه موقت نکاح یا دایمي نکاح مطلب دا نکاح متان نشي کېدای عمل نشي اوس او د کې یو بل کوېشن پیدا کېږي چې آیا دا کوم عادت دا برایانو او بدکاریانو د لپاره یو نکاح دی کنه مطلب خلکو ته پاره یو خام مقابله دی چې برای د پاره څخه خلکو دی پښې اول خدای چې زه به د سیم چې بالکل یا ته نکاح نه دی برای د پاره د پردا نه دی ویلي اول خدای دې چې متعید پاره مرد صرف پکور دا دی یو خزه کوم دی هغه ډیوریشن کې صرف یک مرد سره پکور دی هغه دا غری دي برای د پاره خو الله انسان ته مکان لګي کنه هغه کسي هر یو شي کې خوله او بدبول لري مثلا یو خاتون دی چې هغه د سره یو کې دوه غلطه ده مثلا څنګه کله دوی برای د پاره هغه مکاشفه یو خاتون کوم دی کنه هغه چې سره متعا وکړه صيغه وکړه
هغه دوران کې بل هیڅ سره هغه مثلا یو نکاح یا بالکل هیچ نشي کولای. ایون ما ته ویل ایداد دوران کې هغه چی نشي کولای، ایداد دوران کې هغه بل چا سره نکاح نشي کولای، بجای ایداد تو کله دی ازدواج کوي. او بل دین علاوه یو بل خبره ده ایداد 45 ورځې ایداد دی، هغه ایداد دوران کې بل چا سره نکاح نشي کولای چې جای څوره ټایم کې دوی دی ازدواج کوي. ټاک اوس یو بل کوېشن اپ د دې چې کوم پاس پرست کوم مرد دی دین ناجایز فایده اوچتوای شي نشي اوچتوای؟ بالکل اوچتوای شي. مثلا چون حوض پرست خالق دی اصل کې اسلام کار دین محمد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خلقو د پاره یو نظریه پیش کړه، اما غي نظریه نه خلق سو استفاده خدي بجای و متأ خلق دین بغیر دي کې خلق خواهشات نفسانی دي دین خو خلق څه ناجایز پیدا خدي، حج نه خلق غلط پیدا نه خدي. چوک آلته حج ته لور شي ډېر داسې هیروز وي چې چا سره آلته هیروین ونیسي چا سره چی ونیسي. دین علاوه ډېر نور داسې مقدس فریضې دي چې هغه کې انسان هغه نه غلط استفاده اخلي. نو دي کې خو خلقو دپاره یو شهوات والا سیستم یا موجود دی، تو لہذا دغه شی څه خلق چې نه غلط استفاده اخلي هغه خلق قصور دی نه چې یو نظام قصور دی. هغه خو حج نه هغه نور مقدس شیونه دي. خلق انګور څومره ښکلي رزق دی، بالکل خلق بل نه شراب دی، خلق انګور نه غلط استفاده اخلي. جی اوس یو بل کوېشن مقتدر راغلی دی چې دې دوران کې که یو بچه پیدا شي مطلب اولاد پیدا شي دې ذمه لکه څنګه خپل نکاح دایمي نه تو بچای پیدا شول او هغه تو بچای دی او هغه تو میراث کې تو سره مکمل شریک دی. پلار میراث کې مکمل تو سره شریک دی، اندی شان سره متعین نه کته نه بچای پیدا شو هغه تو شری بچای دی او تو څوره میراث دی هغه لکه څنګه تو بل بچای تو سره شریک دی، اندی شان سره دا بچای تو سره شریک دی. او ټیک ټاک یو نظام دی. او زه دا چې فرض کا ټایم ختم شو یو کوله پورې یو شوهر یو خځې چې کوم دی دا یو کوله پورې وخت معین کړی دینه بعد فرض کا دا بچای به بیا چوپ ذمې وي مطلب پلار ذمه خودی یا به زنانه بیتی خود دور بهترین مسئله است. مثلا یو زید یو د کومه یو خاتون د مثلا زویم عایشه ایدو خپل مانو کې ودو وشول طلاق وشول و شرعي یعنی دایمي نکاح وشول یا ک طلاق وشول شرعاً هغه بچای د خپل پلار میراث کړی خو شرط دا دی چې هغه وړو کې او کار دا دی هغه ور خپل مور نه جدا نشي چې کله هغه غوړ شي هغه به خپل اختیار لري او بل دا پلار ټیک ټاک دی پلار وارث دی هغه لکه څنګه هغه بچای خپل پلار ولا کته کې نشون سره دا بچای شرطونه د لپاره بالکل ما ټول شرایط د کڅوره نکاح دی نه کی. او څه اوس یو اهم د فرض کا یو ځوان دی یو ځوان نه راځي شي دی یو مثال کوم واګسون راځي شي د مت اې لپاره اوس نکاح د لپاره کیږي دی په څه حکم یې څه طریقه یې سره ها اصل کې د سره مذهب شیعه په مطابق طلاق څه کوم دی کنه طلاق کې با گواهان واجب دي خو هغه صرف 5 گواهان نه عادل گواه پکړ عادل تعریف ډیر عجیب تعریف دی عارفانه عادل نشي جوړیدل صحیح دی. طلاق کې پکړ دي dva عادل گواهان موجود دي जबकि निकाह वाला कोन सिस्टम दे अगर की तो से عادل گواهان و ضرورت یان نشته دي. بهرحال صرف یو داسې طریقه کار وشي چې اكم یو وی مثلا لکه نکاح والا صغيري انكحت وزوجت موکلتي فلان لموکل فلان على الصداق المعلوم بیا دلته د کوم مرد طرف ته دي طرف نه قبلت نکاح لموکل فلان على الصداق المعلوم بعینه د مکی والا کوم صغيري دی کنه هغه کی چره واجب ده ته په کار ده مهر یا معلوم شي اگر چې نکاح دایمي دی کنه هغه کې مهر مثلا معلوم نشول کنه هغه مهر باندې ورسته وای کینستل کم زیات هغه بیل خبره خو نکاح موقت کوم دي سیغه واجب دی وخت معلومي پکار دی لهم دا مهر یا پکار دی مټم اون د سپورت معلوم شي خو البته ورسته کم زیات شي هغه ځان خبره دی پکار دی نکاح دوران کې معلوم دی. لہذا دا کوم کوېسچن چې آیا هغه جوان خپل اته راشي غي خاتون سره څه کله دواره زی نو اکثر مراجعو کې مانځ کې چونکې څنګه کامغه الفاظ کوم دی هغه خپل زبان کې دوهرو کیا کافی دی خو زبان څخه بهتره طریقه دا دی چې یو د سکا سره هغه رابطه وکي نورو کې ګواهانو ضرورت نشته هغه دا کنفرمیشن وکي چې هغه خاتون پر اختیار طلاق ده یو پر اختیار هغه بیوه ده چونکې کواري جلګه سره نه کی ها کدا شی وی هغه ته نکاح وکي ټیک ټاک هغه ته مہر یا معلوم شي وخت یا معلوم شي هغه صحیح. وبل یو خبر په مانځ کې کېډ کوم تاسو خبر شي چې عبد الله
د شاه سلمان پلار شاه عبدالله ایدی ازدواج کې الریډي څلور ښځې وې دا خبره به تاسو تحقیق وکړئ چې زه زیات تاسو د ذمہ دار فورم نه یم هغه الریډي څلور ښځې وې امام کابل دور سره واده وشول خلق را پاتېدل دي چې ته الریډي څلور ودونه شته دي او سوران وایي که نصاب تحت یو انسان څلور نه پورته ودونه نشي کولی هغه ته جواب کېدای شي ویلی نه هغه مفت کوم نکاح دي هغه ما نکاح دایمي دي او دا کوم دی دا ما موقت نکاح دی دا ما موقت نکاح نکاح ته تا دا ایڈوانټیج شته دی چې یو ټایم باندې ته بشکه 15 لاس دنیا